او ما دا خبره چې زمان وخت زړه غواړي هر وخت مې دا خواهش چې ستاسو سره ملاوېدی ستاسو سره راتلی خو چونکې ذمهواري ما ته دومره ډېره زما د حیثیت استطاعت نه ډېره زیاته چې ټوله صوبه ده غم خاطري سیاست بیا پکې اسلام آباد لاهور که زه پرونه 15 جلسې ما په ځیر کې کړې دي په مندور کې مې د شپې 8 بجې ټیم ورکړی او بیا 11 بجې رالم نو هر وخت په هغه منډه و که هر څوک غواړي چې د خپلو خلکو سره ناست دی راتلی د هغوی تپوس یې کولی او زه دا وایم چې یاره دا زه څه یم زما لپاره د خواب نه کم نه دي کله ناکله زه سوچ کوم چې دا حقیقت دی او که خواب دی چې د دې غرونو نه تللی په دې غرونو کې لوی شوی د ټولې صوبې مشري کوي د ټولې صوبې قیادت هغه ته میلاو شوی خو په دې کې زما ته کمال نشتی دا کمال ستاسو دی زما د ملګرو دی او ستاسو د دې منظرو دی تاسو ما سره هر وخت ولاړ ستاسو د جذبې او محبت په وجې تاسو د دې خبرې جوګه شوې چې د ټولې صوبې مشري تاسو ته حواله شوه د ټولې صوبې د مشرۍ د پاکستان د جنون ټولو نه غټې پارټۍ مسلم لیګ نون مشري تاسو ته حواله شوه او په تاریخ کې چې کله ناکله بعضې خبرې موږ وینو موږ ویو چې دا د خواب نه کم نه دي بعضې وخت چېرې که په جلسه کې یو د نواز شریف صاحب لوري مریم نواز هغه هم ستاسو د زنده‌باد نارې وایي زما د زنده‌باد ناره ستاسو د زنده‌باد ناره ده تاسو ته مبارک وي که نواز شریف صاحب په کوم ځای کې که شهباز شریف صاحب تاسو ته داد درکوي او ستاسو د زنده‌باد نارې وایي نو دا ستاسو ټولو دغه پګړۍ زمانه مخکې شمشي کې چا تقریر کوو چې دا پګړۍ ستاسو ټولو د دې شغلې د خلکو راځي چې سیما نو ستاسو د وجې ما او زه هر چا ته وایم چې که زما د لاس الله تعالی زما په جبا زما په قلم کې دا صلاحیت لګولې چې د پاکستان په هر کونه کې د سړي خدمت کولو صلاحیت د ملک نه بار د چا مسلې حل کولو صلاحیت زه هغه خلکو ته وایم چې دوا د شغلې خلکو ته کوئ زه را پیدا کړی او د هغو دا هغه شغلې خلکو چې زه نه راویستی او عزت یې ماله نه وی راکړی ما به ستاسو څه کار کړی زه هر چا ته وایم که زما د لاسه په دې ټول پاکستان کې د چا د خیر کار کېږي هغه دعا کې تاسو برابر شریک یې د شغلې ټول سره او انشاءالله دوی زمانه مخکې خبرې کولې ما اورېدې د چونکې هغه باب ختمېدو والا دی بندېدو والا دی په هغه ورځ ختم شوی چې په کوم ورځ باندې عدم اعتماد پیش شو په قومي اسمبلۍ کې په کومه ورځ چې ټول قوم متنفره شو د بیت نښې نه او په کومه ورځ چې د هغوی اتحادیان متنفره شو د هغوی نه او په کومه ورځ چې د هغو خپله پارټي متنفره شوه د پارلیمنټ د هغوی نه نو هغه چپټر او باب کلوز شو ختم شو او تاسو به ګورئ چې په هفته کې یا څو ورځې زیات نه هفته 15 شپږ ورځې کې به دا منحوس چې دا ملک یې تباه برباد کړو زما استاد غریب ژوند یې تباه کړو خلک یې په خودکشو باندې مجبوره کړو په فاقه کشو یې مجبوره کړو بدترینه مهنګایي دلته راوسته هر سړی دوه ټیمه روټۍ لپاره حیران دی نو انشاءالله تعالی دلته به ډېر زر تاسو او دا ټول پاکستان خلاصېدو والا دی بلکې هغه په زرکدن کې دی په وینټیلیټر پروت دی چې څنګه دې وینټیلیټر راکاږي ټول به د خلاص شي دا پاکستان به دې آزاد شي دا او دغسې د صوبې والا دې نه خوشحالېږي چې انشاءالله بله ورځ عمران لاړ شي نو هفته بعد به پسې دا هم رواني د دوی نه نیمه زیاتو ممبران زموږ سره په رابطه کې دي
او دوی به هم روانې دوی دا نور خوبونه نه دي چې زمونږ به بیا دور راځي دوی اوس صرف دا فکر کوي چې په دې څلورو کالو کې پاکستان ته او په دې صوبه کې په 9 کالو کې دې صوبې ته څو نقصان رسولی څومره لوټ مار او غلاګانې ډاکې کړي دي حساب به ورکوي ځان له جیل سپرډنټ سره تعلق بهترین اور دا خوبونه لیدلي چې بیا به بیټ والا راځي او بیا به بیټ حکومت یې هغه چېرته ختم زه تر مخې چې کوم مظالم د دې قوم سره او د دې عوامو سره شوي دي چې هغه پټلي او زموږ خلاف خو جعلي احتساب څلور کاله وچلې او زه تاسو ته مبارکباد درکوم د الله رحم دی چې د نواز شریف ته والا او زما شانتي د ورکره پورې کم څه به مو لیدو زما زوی پکې جیل ته واچو په ما صالح جعلي مقدمات جوړ کړو نن هم په بي بي ټول کاروبار تباہ بند مگر د الله تعالی احسان دی د غش د دولاړي واره سره مقابله کړي ځکه چې کرپشن چا ثابت لګاو د نواز شریف سے بنوانا چې کومه برانډ شیټ کپلې واره د نواز شریف خلاف کوي انکوایریان شهباز شریف اور معافی وغوښته چې موږ غلط شیو او داسې زما عزت او د ستاسو عزت په فخر سره وایم چې د الله تعالی احسان دی د یوې روپۍ چا کرپشن ثابت نه کړو او دوی ته وایم ستاسو پیرا ستاسو نمبر دی غلو ډاکوانو چې تاسو څومره نوکرۍ خرڅې کړي دي تاسو څومره ټیکې خرڅې کړي دي تاسو څومره دا مر خرڅ کړی څومره چیني چور آټا چور دوایي چور ثابت شوي څومره د هر یک ژوند مشکل کړی دی د دې یوې پیسې حساب به ورکوئ دا خوبونه پرېږدئ چې بل جنرال الیکشن راځي د بیټ نښې اخیستو والا به څوک دی زه تاسو ته وسوس سره وایم چې څوک به مینت په غله کې بیټ به څوک نښه رالېږي د بیټ څومره تباهي وکړه او زه یم کوم سندل انسان دی چې په دې حالاتو کې د کمرې دننه ځي او په بیټ به مهر لګي زما په خیال په زړه کې وایي بل څه شی د څه زړه وایي چې د دې دومره تباهۍ باوجود هم څوک بیټ ته مهر ورکوي ووټ ورکوي او باندې مهر لګوي انشاءالله نه به لګوي دا یو زړه د پاکستان بدترین دور ثابت شو د پاکستان جوړېدو نه روانه ناله حکمراني ثابته شوه دوی بیا دا سوچ فکر دې نه ګوري چې موږ بیا راځو دویمه زه نور زموږ ډېر وروڼه هم زموږ په مقابله کې ولاړ وئ زه د چا په ذات خبره کول نه غواړم د چا په پارټۍ خبره کول نه غواړم که دا طاهر ناظم شي نو هم څه داسې چاله زه دا نه وایم چې د شهدو د پیو نهرونه به وبهیږي او که بل لازم شي خو زه یو خبره تاسو ته کوم ښه سوچ وکړئ چې دا طاهر د تاسو ووټ ورکړي او دا میسج لاړ شي چې مسلم لیګ وګټله ما نه ستاسو د ماښام هغه اواز پکار دی کار به الله تعالی کوي زه ستاسو لپاره نه څه لیډر یم زه ستاسو یو ورور او ستاسو نه چې بله شهباز شریف وزیر اعظم وي امیر مقام به وزیر اعظم وي چې امیر مقام وزیر اعظم وي تاسو هر سړی وزیر اعظم وي انشاءالله د انشاءالله ډېر تر په جنرال الیکشن کېږي چې څنګه دا ناله لاړ شي څلور پنځه میاشتې مخلوط حکومت بیا به جنرال الیکشن کېږي
عوام ته په ټول مخاطب کیږو نو زه وایم چې تاسو دا زمانه خبره کې ډېر ژور سوچ وکړئ تاسو بل سړي له اوټ ورکړو ناظم کو میسج خدا لار ته نه چې مېر مقام ورنه مېر مقام خلک نشي د شانلې خلک سپورټ نه کوي څه یو غټ کار وشي چې هغه کې عزت تاسو ته میلاد باندې کې به کمی راشي خو زه کم یو امیدوار کې به وایم چې دغه په یو میاشت کې هغه لیډر چې خپل نشي ملاوي دی او هغه په درېیو میاشتو کې بیا د ملک لیډر ته نشي ملاوي دی نو تاسو په خپله ولې یار څه کوو یار دا عزت یوازې د دې طاهر نه دی دا زموږ ټول پارټۍ دی او زموږ دی او انشاءالله تعالی دا نوم ورکول او دا میسج ورکول تاسو ته ضرور دا کتل دي چې کله نور له ورکو زکه ذکر ما وکړو پاره ز نور په ذات خبره کول نه وړم حاجی صاحب سرتمره مو ما همیشه ته ورته سیاسي انتقام او د قائل نه ما عزت اپوزیشن مان کړي هغه ضرور خپایم ضرور پنځه پیره مقابله وکړه او چې زوی سیاست طرف کم ځای ته ورسو او کم حاشیه وکړو هغه واقعي نه خبره کړه جره دا کم حالت دی او څنګه سار مخاف سکی یا خپل بځه اوس دا نور امیدواران دوی نو ورکه زه تاسو کوم لیډر ورسو کی اپروچ کوو دوی دا دوه ممبرانو پارټۍ نه کوو عمر کی حکومت جوړیږي د نواز شریف او منصری به جوړیږي سبرچان نه جوړیږي تاسو وسکاري تاسو تاسو کار خور مرکزی حکومت تکیږي کار خور صوبائی حکومت تکیږي تاسو دا وایي چې صوبائی حکومت راځي ان شاء الله مسلم لیگ نو صدا زر شیخ چلیانو ته خبرې نه کوم وزیر صوبې صدر مو دا زما آئینی او قانوني حق دی چې زما مشري کوم چې کوم تاسو مشري کوم مرکز کې راځي تاسو حکومت پر راځي بل حل د پاکستان نشتی د دې خاور نشتی صرف مسلم لیگ او منظره حل دی تاسو دغه پیغام او میسج ورکول دي چې واقعي کم عزت تاسو ته درکړی شوی کومه پګړۍ ستاسو شانلې د خلکو په سره ایښې شوې شانلې خلکو کې دا اهلیت شته دا احساس شته دا جواب باغ مینه سره ورکړي تاسو نه په دا کې زیات نور کارونه د الله ورشي هفته بعد حکومت بدل شي دا ورستو خبره چې طاهر خان له کله بجټ راځي او چې هفته بدل شي نو چې هغه څلور کاله ستاسو د امیدې پړلې هفته نسو د باغ هغه په لري کې استاد مرضی چې کم ځای کې لګوي او څنګه لګوي استاد کار کوي دا خبره دا ټول خبرو ته فکر وکړئ دا وخت ما الله ډېر اختیار په بشان کې چې د تاریخ کې نشتی دا مایو ناس ته چې د روډ په مان کې ګری سټیشن جوړاوه دا چېرته زه په چیلنج سره وایم ما ته څوک په تاریخ کې وښایي چې د روډ په منځ کې مې ټرانسفارمر راوړی او هلته مې ګری سټیشن جوړ کړی چې دا ګری سټیشن او بیا بل څنګه رشاد ذکر وکړو چې د نادرا دفتر دی یو په ځای په پیشام او تندرې کې چې دا خلک په مکه سواد ته بیا باندې پوره ته کله واډان دفتر دی کې بل سره کدا روډ دی والا د خواځه خیرینا ما تل پوره کې ذکر کاو ما یو ټي وي کې انټرویو ته ناسوما نو یو ماشوم بغیرلې پوره کو وینجینر ته موږ اوسه پوره څه کار کړی ما ته ما خام د پلان ته پوسو کې چې پوخا به پیشام تدلی پورن مارتون چې کیسر ته بدلې په څو ګڼو کې ورته د شکی بوټل کې په ډوړای وړه الله سګېټې ولګې دې په ان شاء الله کې ما تاسو دوی راوته ماشومان تاسو زوړ تاریخ نه معلوم الله احسان دې ما ته ضرور پر خبره ته چې کم مهنت سره کم جنگ دلو نواز شریف سے حکومت مارا خواز آخری نے پیشام ایکسپریس ہوئے
او د چک درې نه کالام ایکسپریس وے منظور کړی وو دا هغه چمتلۍ نه مې د بدې ګړې پورې پکې ټغل ورکړی وو او زما یو خواب وو چې دا ټول روټ د سیپیک روټ جوړ شي او زما په دغه هغه کې انقلاب راشي د خلکو معاشي صورتحال بدل شي د خلکو ځمکې بدل شي خلکو ته کاروبار میلاو شي چې هغه ظالمانان رانو زه حیران یم چې دا بیا څنګه ګرځي بیټ والا دا ډېر دا زموږ دا خلک هم ډېر زیات شریفانان دي چې د ورکولو په ځای د قوم له په اولنی ځل هغه ته واپس واغسته او هغه منصوبې ختم کړې د امیر مقام په سیاسي بنیادونو جوړې کړي دي که نن د نواز شریف حکومت ور مسلم لیگ دا ایکسپریس وے به جوړه شوې وه دا پیشاب به یو انټرنیشنل هب جوړ شوی و ټوله دنیا به راتله او ستاسو به ټوله زندګي او حالت بدل شي دا ظالمانان بیا څنګه ګرځي او بیا راځي د یونیورسټۍ ذکر وکړو داسې ظالمان باندې لیدلې چې زموږ منظور شده یونیورسټي بل یو زموږ د لاس په جوړ کړي بلډینګ کې کولاو کړه هغه ټولې منصوبې سوچونه زموږ په خاک کې میلاو کړه و انشاءالله وخت یې زه راتلونکی دوباره به هغې نه شروع کړو او څه چې سوچ من کړی دی خاورې نه هغه به انشاءالله تعالی سر ته رسول او هغه به کامیابېږي بلکل زه ټول نه غټه خبره خپله خبره به دا وکړم چې ما همیشه د ورکه سیاست کړی د یوې خبرې خیال مې ساتلی دا خبرې توره کوله دي زندگی مریضي شعر خو ما وی چې زما د ولې زما د قوم نیکنامي او بدنامي نه وي که ما اووه زره مرګ لیدلی او بیا په میدان کې ولاړ تښتېدلی نه یم نو خپل د قوم خیال نه ساتلی چې زما قوم نه سبا څوک پیغور ورنکړي چې ستاسو لیډر بې غیرته و تښتېدلی دی ګزر دی نالایقو مقابله کې د درشن دی ولاړ زم چې زما شملې خلکو ته دا پیغور ورنکړي دا څومره مشکله زندګي زه به تېروم په خپل قوم او د هغو پګړۍ به خپلو ملګرو نه راغورځوم د الله تعالی احسان دی او زه دا فخر سره وایم چې کله زما قوم په مشکل کې راغلی په هر مشکل کې ورسره ولاړ نه څه پروا مې نه کړې زه انشاءالله الله تعالی وبخي چې زلزله په 2005 کې راغله د ټولو نه مخکې تاسو سره د زه حاضر او ستاسو سره ولاړ او هر چا ته مریدین بلا امتیاز که څوک په کومه پارټۍ کې او په کوم ځای کې د شاملې د خاورې هر سړي ته میلاو شوی دی ما دا غریب خلک دی که چک کوټه نړېدلې ده که نه ده ټول حقدار دي چې هغوی ته میلاوېږي که سیلابونه راغلي د خلکو سره ولاړ ته ما ذکر کوو دی که د رانیار خلک به وي چې جماعت ما په روژه کې به روډ کړي د خلکو د کولا وهلو لپاره که په حکومت کې نه هم په اپوزیشن کې وم په خپلو پیسو به هلیکاپټر کولې په کان کې واقع شوې ده دا عباد او رشاد ما کوټې ته لېږلي تاسو سره ورلېږئ او هغه لاشونه ما په فوجي هلیکاپټرو کې راوړلي او خلکو ته مو رسولي دي د شپې په بده ګټه کې د دومره سخت سیکیورټي باوجود زه راغلی یم خپلو خلکو سره ولاړ هر یو تکلیف کې راغلی یم که دهشتګردي راغلی د ډال شانتې مې خپلو خلکو تحفظ کړی دې خلکو سره ولاړ چې زما خلک علاقت تباه نه شي دې ته لیډري وي دې ته نه وایي چې راځه د اوټ په شپه را پیدا کېږه او بس جیب او دغه خپل او بکسه چې به دومره روپۍ خرڅ کړه او دومره دا سر او دا خلک بازې چې دا خبرې کوي زه ښه بهترېږه د پیسې وملی د پلار نه دي او دا چې وي دا کار ته نه کومه کار دې وملی او چې دنده ځئ اوټ صرف په منظري لګوئ د منظري په منځ په آخره کې ډېر د زړه نه تاسو دې جذبه چې ولیده ډېر خوشحاله یم او تاسو ته ضرور زه چاته ځان خبره نه خو حقیقت کې د زړه نه خبره کوم تاسو ځان له هر سړی ماښام سوچ وکړئ ما چې کوم سړی اوري هغه هم سوچ وکړي چې آیا که د نورو خلکو له ورکړو د نورو نه خو الله نو هغسې عزت خپل هغه عزت په سترې خاورې کم شي هغه نه ستاسو مسله حل کولی شي نه ستاسو تکلیف ختمولی شي او چا چې خبره کوله شمشیر هغه زړی شندې و بیا ستومانه د 2001 شندې زموږ نه غلطي شوې ده
طاهر رشاد دا ټول خاندان ستاسو نه مخې زما خو اډوایزر دی اخري تپوس ته نه کومه زم د عباد رشاد په ټول کې طاهر سره خیال لې چې دې په تسخر به کې ځان باندې زما چې بس تاسو ټول دمو ماجی کما او صلیح خبره دا معاون خان سره ملاو شما او سمجھا هغه تقریر کی خبره په ماشاءالله ګټ استاد شه د بشام یونین کونسل زموار د کورمان ولا جذباتي تقریر جنوار دو حوصله مې غره شو ماشاءالله ریاض خان سره هغه سره اوس لګیام در بځيږي هغه چې کوم د حوصله خبره او نور مرګرو کړي زما حوصله راځوا او شاولي تقریر کو ما شاولي او کې اخر کې وجود درول تبلیغ ولګوي ما وایي چې الیکشن نورستو کله زما زنه دا په خبره کې 70 کوم چې را تاسو د په قاهره د 31 د تبلیغیانو چې د بده الیکشن کې ولګوي منځري له وختو کې ولګوي او ان شاء الله تعالی دا ورشاولي خبر اورو هغه نو څو به تبلیغ له موږ ان شاء الله انجنير بالمقام زنده‌باد انجنير بالمقام زنده‌باد انجنير بالمقام زنده‌باد تاسو دلته چې کوم خلک راغلي تاسو ته دې خبرې ناز چې دور ضرورت نشي چې تاسو طاهر لا منځري له ورکوي دا چې بزرګ نه راوځي تاسو خپل مرزه خپل جذبه سره راغلي خو زه ضرور په دې کې لږ ترمیم کول غواړم چې خپل خو تاسو ورکوئ زه ستاسو داسې لاسونو کې ته وله واده غواړم چې تاسو هر سړی د اردو د شمارلو پورې مدعي شئ او هر سړی راوایي چې لس او شل به زه پیدا کوم هر کور ته به زما چا ته به وایم چې دا عزت زما عزت دی دا اور دا طاهر نه دی ولاړ دا موږ ټول لاړې او زما هر امیدوار لاړې داسې نه چې هر کوئی کورمنګ ته نه راغلی څوک وایي چیل ته نه راغلی څوک وایي برا د شرم نه برا دغه ځینو لوسترو دندې او چامبرو ته نه تللی ته نه تللی بل ځای ته تاسو هر سړی ځان مدعي کوئ هر سړی تاسو وګورئ دا منظرې ستاسو نه ده دا منظرې تاسو دا عزت کامیاب او وګټئ موږ ټول تاسو ټول وګټله ځکه ما ته خو تاسو هر سړی طاهر په دی هر سړی تاسو ناظم دی هر سړی راتلی چې زما ور په لته ولګي ما نه خو تاسو د ګډ کامیاب کړئ خدای الله تعالی مقرر کړي ضایع نه کړي داسې به دې بیا مهر لګوئ او دا د دې کسانو ضمانتونه ضبط کړي ګټلې خو تاسو دا خو زه هم داسې وګټئ چې بیا څوک جرأت نه کوي چې تاسو ته ورځي تاسو وعده غواړم چې تاسو د الیکشن د شمارلو پورې به دې کې متحد شئ او په دې کې کار وکړئ تاسو ډېره مهرباني